السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، عوام الناسو چې دا یو خبر ډیره زیاته مشهوره ده چې مال دولت چې دا نبی اسلام نه د خوش کړای بده ورته ویل دي. نو دا خبر عزتمنو تر ډیر حد پورې غلطه ده. کوم مال دولت چې په غلطي طریقې سره وګاټه سي، په غلطو ځایو باندې خرڅ سي، ایغ دولت ته نبی اسلام شر ویل دي نه د خوش کړای. او چې کوم مال دولت په صحیح طریقې وګاټه سي، په صحیح طریقې باندې خرڅ سي، ایغه ته قران پاک، نبی اسلام او احادیثو خیر ول لفظ استعمال کړای دا. دا یو خبر چې مشهوره ده چې مال دولت والا دا بل غریبانو نه 500 کال جنت ته شاته جی. کتابو لیکلي دي چې دا خبر غلطه ده، د خبرې چې حقیقت نستا. ډیر خلک د احادیثو حواله ورکوي چې نبی اسلام دا فرمایي چې له غریبانو نه به دولتمن خلک 500 کال جنت ته شاته جی. نو محدثینو لیکلي دي چې دا حدیث ضعیف تا، بعضی تر دورو پورې لیکلي دي چې دا حدیث منګړت تا. لہذا صحیح طریقې سره مال دولت ګټل، په صحیح طریقې باندې خرج کول، په نیکو کارو چې حج باندې، غریبانو باندې، جمعه تو باندې، نو دغه اهدی عبادت ګڼلای سلای دا. دیته عبادت وای، دیته خیر وای، دیته شر نه سی ویلای.